د بېنظیر د روپو نوې قسط به د کل نه شروع کیږي، جولای اگست ستمبر والا قسط چې دی دا به د کم تاریخ نه شروع کیږي او دې ځل به موږ ته روپۍ څومره میلاویږي او دا به کمو کسانو ته میلاویږي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي. کومو کسانو چې روپۍ راغستې هغه بار بار تا تپوس کوي چې د جولای اگست ستمبر قسط چې دی دا به د کل نه شروع کیږي، ځکه تاسو ته چې روپۍ میلاویږي دا هر 3 میاشتې پس چې دی دغه روپۍ تاسو ته میلاویږي. ځینې نوي کسان به دې کې یو ځای شي د هغو ته پته نه لګي، خو ځینې داسې دي چې هغو تر اوسه پورې زوړ قسط چې دی دا نه دی راغستی. د څه له وجې نه دی راغستی چې دې ځل تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي، نو د هغو له طرفه چې دا مسلې پکې راغلي دي، د بینک د طرفه جدا مسله ده، د بي آی ایس پي د طرفه جدا مسله ده. ځینې کسانو له سیمان غلط ورکړی شي، د ځینې کسانو اکاونټونه چې دي دا نه دي اکټیو شي، نو په هغې کې به لږ وخت چې دی دا به تېرېږي او تاسو به صبر کوئ. که ستاسو اکاونټ اکټیو وي او تاسو ته بیا هم نه میلاویږي نو صبر به کوئ. بل لا چې په تېره شوي ویډیو کې ما تاسو ته ویلي دي چې ځینې کسان یې د دې پروګرام نه ایستلي دي، که هغو ته سیم میلاو شوی دی د سیم په ترو باندې چې دی هغه هم د دې پروګرام نه ایستلي. داسې به نه وایي چې موږ ته سیم میلاو شوی دی. ځینې کسانو اکاونټ جوړ شوی دی، که اکاونټ جوړ شوی نو هغه هم د دې پروګرام نه وتلی. نو ځینې کسان به چې موږ له سیم راکړی دی موږ یې څنګه ویستلو چې اکاونټ جوړ شوی دی، نو موږ یې څنګه ویستلو، موږ له به اکاونټ چې دی دا به یې نه جوړو. نو تاسو به کتلي سرکاري نوکران چې دي که هغه د نوکرۍ نه وځي خو د هغه د بینک اکاونټ چې دی دا موجود وي، لکه عاصم چې دی هغه هم دغه سره موجود وي. نو داسې خو به هغه نه وایي چې زه د نوکرۍ نه وتلم زما د بینک اکاونټ دی دې ته خو زما تنخوا راځي که نه، نو داسې نشي کېدلی. تاسو به د دې پروګرام نه وکاږي، تاسو ته سیم هم درکړی خو د پروګرام نه ووتلی نو تاسو ته به روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. نو دغه سوچ به نه کوئ چې موږ ته سیم میلاو شوی اکاونټ زموږ جوړ شوی او موږ ته دا میلاو شو موږ ته روپۍ چې دی دا به میلاویږي، ځکه د زیاتر کسانو دوباره ویریفیکیشن چې دی دا شروع شوی. چې ویریفیکیشن شروع شوی دی نو په دې کې به زیاتر کسان چې دی هغه به وځي که د هغوی اکاونټ اکټیو وي که هغو ته دغه میلاو شوی سیم میلاو شوی نو هم به وځي. نو د هغې د وجې نه د ځینې کسانو قسطونه چې دي دا لیټ شوي دي. اوس راتلونکی قسط چې دی نو ځینې کسان دا تپوس کوي چې تاسو ته میلاوي که نه میلاویږي. نو په دې کې کم کسان چې اکټیو ورته لیکلی، ځینې ته یې لیکلی دی وایي ستاسو سیم چې دی دا نه دی ایشو شوی، ځینې کسانو ته یې لیکلی دی ان اکټیو ورته لیکلی دی. نو دغې کسانو ته به راتلونکی قسط چې دی دا به میلاویږي، لکه په راتلونکي قسط کې به تاسو ته روپۍ میلاویږي. خو په دې کې څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د کومو کسانو ویریفیکیشن لار سره تلي نو هغه به د دې پروګرام نه چې دی دا به وځي، د پروګرام نه به دې باندې وځي که د هغو د 32 نه سکور په پورته ورغتو نه به وځي، که سکور بیا لاندې نو تاسو ته به دغه قسط چې دی دا به میلاویږي. خو ځینې کسان اوس دا تپوس کوي چې قسط به د کل نه میلاویږي او دغه چې دی د روپۍ چې دی په دې کې اضافه راغلې ده که نه ده راغلې. نو د دې نه مخکې موږ تاسو ته هم ویلو چې په دې قسط کې چې دا اضافه راغلې ده 3.5 زره روپۍ چې دی اضافه راغلې ده، خو دا به تاسو ته د جنورۍ نه میلاویږي. نو ځینې کسان وایي چې تا خو جون یاد کړو، نو جون نو جنورۍ په جون کې فرق دی، خو بیا د حکومت خپل دغه دی هغو پکې ټایم په ټایم چې دی خبرې چینج کوي. نو د جنورۍ نه موږ تاسو ته ویلو چې دا به سیوا کېږي، خو اوس د هغو له طرفه نوي معلومات راغلي، د هغو له طرفه چې کوم معلومات راځي نو موږ تاسو سره هغه شیر کوو. اوس هغه وایي چې دا به تاسو ته میلاویږي د دغه نه د دې قسط کې چې دی د جولای اگست ستمبر قسط چې دی دا به تاسو ته 18,000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو دغه 18,000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته په دې قسط کې میلاویږي. بل لا ځینې کسان دا تپوس کوي چې نوی قسط به د کل نه شروع کېږي او ځینې کسان په سوشل میډیا باندې بار بار تاریخونه ورکوي. نو دوی زموږ نه بار بار تپوس کوي. د دې نه مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته هم ویلو چې کله معلومات رالو چې په پلاني تاریخ شروع کېږي نو موږ به تاسو له ویډیو چې دی دا به جوړه کړو، خو په هغې کې هم اکثر مسله راشي ځکه ټیکنیکل مسله پکې راشي نو یو ورځ نیم چې دی په هغې کې هم لیټ کېدی شي. خو حالن ساعت د هغو له طرفه هېڅ معلومات هم نه دي راغلي. کېدی زه دا ویډیو اپلوډ کړم او ټایم راشي دوباره زه په هغې باندې ویډیو جوړه کړم. حالن ساعت چې دي د هغو له طرفه څه اپډیټ چې دي د نوي قسط په باره کې نه دي راغلي. دغه معلومات راغلي دي چې قسط چې دی دا به تاسو ته سیوا میلاویږي.